دا سورہ نساء آیات نمبر 26 تقریباً 27-28 زمان پکیا اور 12 نمبر 15 اور رکو نمبر 2 آیات کریمہ کی علماء مفسرین دا وینا مطابق مخ کی چکم احکامات ذکر شو داغه بارا کې یو درې خبرې کړې او دا په مرتبه د علت کې ذکر کړي علت مرتبه دا ده چې دا کوم احکامات ذکر شو د زنانو متعلق د میراث دا شان د یتیمانو او دا شان داغي د چکاله یو ګناه سرزت شي داغي احکامات دي نن په دې روشنايي چي او فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ته سي طریقې د مخکینی خلقو نه کې باقي برابر زبردست طریقې وکړي او یا خلق واړي یاره تاسو هغه طریقې زده نه کړئ تاسو جهالت کې او په غلط غذا شان پاتې تاسو پوهېږئ دا آیاتونه په مرتبه د علت کې ذکر کړي او احکامات پکې څه مختصر شانتي دي او قدرې دا وجه ذکر کړي د مخکینی احکامات مبارک يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يريد الله غالي الله جل جلاله ليبين بيان لكم تاسو احكامات فل الله كريم غالي تاسو احكامات بيان يريد الله غالي الله جل جلاله جل جلاله ليبين لكم بيان تاسو احکامات فل ويهديكم او هيداستا سنن الذين تلقيها كسانو من قبلكم مخكستاسو نو ويتوب عليكم او رحمكم بتاسو باندې د مخکینی خلکو طریقې موږ کوو هغه سي خبره مه تراله او هغه الټا خبره دغه مه تراله داغي طریقه دا وزنانو لبه چې دینو بعض نه کاغانه پیدا سي کولې چا جایز نه تاسو ته پته راکړه درس کې خبرو شو داغي ته اشاره کړه داسې نه کاغانه باغی کولې چې جایز نه وي لکه مې رنه مو سره به نکاح کول دا جایز نه دا شان نور اقسام داسې چې سره به نکاح کو او زنانه به د میراث نه بالکل معطل کول سسپند کول ختم کول د کول وې دي په کې چاره وشته او زنانو بارکه تغیدا سوچ او د قانونو شکم زنانه خاون په وفات شو هغه په میراث کوي چې چا ته ملو شو هغه به خرصوله او هغه سره واده کو بل په نکاح ورکول کې چا کار نو بس هغه معلوم دا ټولې طریقې سره دا غیر صحیح ټیک نه وي غلط دي او الله مستا چې تاسو طریقې په خپل ژوند کې سکے راوړي چې کوم د پیغمبر علیه السلام احسن طریقې سنت هغه سره ژوند کې شرایط شي زګه قیامت دا وخت باندې وخت نږدې اج څومره قیامت دا وخت نږدې کېږي او ژوند سختي او خلک د ګناهونو شکار دي دا ذکر ليبين لكم بيان کی تاسو احکامات فل ويهديكم او هيداستا سنن الذين تلقيها كسانو چې مخکې تاسو نو ويتوب عليكم او رحم کی تاسو باندې والله الله جل جلاله کو حکمت والا ذات دی
والله الله جل جلاله يريد واري ان يتوب عليكم چې قبول کی توبه تاسو ان يتوب عليكم الله جل جلاله واري چې تاسو توبه قبول کی ان يتوب عليكم تاسو باندې خپل رجوع رحمت ان تاسو کی توبه قبول ويريد الذين غارها كسان يتبعون الشهوات تابعداري کې د خواهشاتو ایسه غواړي ان تميلوا ميلا عظيما چې تاسو میلان کې میلان وي کاغه شي کاغه ډېر ان تميلوا ميلا عظيما چې تاسو کاغه شي کاغه ډېر کاغه دا ما الله کریم فرمایي وای الله کریم دا وایي چې تاسو باندې الله رحم وکړي او تاسو توبه سره قبول کړئ ځکه چې کله انسان نه غلطی سرزد شي او ګناه دې وشي چې دا انسان الله کریم طرف ته روان شي الله په خپل رجوع د رحمت به کوي توبه ولې څه کوي قبلې دا ته پته ده کنه وښه کنه صحیح هغه باندې خپل رحم کوي او دا نور خلک چې دي غواړي چې تاسو نه شانته په خپل جهالت کې او غلطو کې تاسو پراته ان تميلوا ميلا عظيما دا چې ما محرماتو کې تاسو پراته کاګه څنګه چې هغه میراث نه ورکړي چې تاسو نه ورکړي څنګه چې حرام نکاح جائز ګڼل دا تاسو دی او څنګه چې هغه دا غلطو کارونو لکه د لواطت وغیرہ عادي دا شاید تاسو څه الله کریم فرمای زویم چې ایتوب علیکم او دا خلک وای چې تاسو ما طرف ته روان شئ په فیصله دا چا باندې استاد فیصله په خپل خیر تاسو والله الله جل جلاله یرید غواړي ایتوب علیکم چې توبه قبول کړي تاسو رجوع رحمت کی پتا سو باندې ويريد الذين غارها كساد يتبعون الشهوات تابعداري کې د خواهشات او غلط زنا کوي داخله غواړي ان تميلوا ميلا عظيما چې تاسو میلان کې ان تميلوا چې تاسو کاږه ميلا عظيما پکې ګوډي سره ډېر کاږه یو دا وړ هر ګجروي زما واسطه چکر هغه زمون کار څه دی ټیک دی امونږ زمون کار چې هغه هو تقوا سنت مطابق هغه خپل غلط نشي وي په دې په هور کې یو اسدو دا کپړې تا د یو کس ته کپړه وروړي مسلمان چې کپړې ته وروړای کې سم مسله و هغه پس په هفته پس واپس وروړ او ورته چې جيبه مسلمان دې ته پته نه و چې دکاندار هغه دې ته چې مسلمانې پیسې کپڑا راکړي او یو څه کس راوځي کس کې نه دې کپڑے والا سره چې تختا تو مسلمان استغفار مسلمان تختا او بازار کې تصفانه کې یو طرف مهرون ته بل طرف کې چې تختا تو مسلمان استغفار مسلمان زو مسلمان نه با خپل کار څه وي خپل کار څه وي ټیک دی کنه امون وایو نه زمون کار ټیک دی نسنګ یو پته لګي د ټیکو دا غلط دا په قرآن باندې کوي چې کله خپل کار په قرآن باندې وته زمون لا ټول مضبوط و دا غي ټول سره بیکار دی سبحان الله الحمدلله دا الله احسان ایو دا وی چې تفتا تو مسلمان استغفار مسلمان استانه کو مسلمان ما ته پر مسلمانه تفتا کدا تو مسلمان الله دې راځي الله کریم فرمایي زه غواړم چې تاسو څه شي پتا زما رحم وشي تاسو سي طرف ته راځي او دا غټ کاتل ځامن نه دی غواړي چې ان تميلوا ميلا عظيما اذا غواړي چې تاسو شي زموږ په شاته شي دی وای زموږ په شاته شي موږ وایو نه تاسو زموږ په شاته شي دي اېدا خپل تحریک دا وخت راځولې تاسو پر روان دي هغه وایي چې داخله زموږ په شاته شي موږ وایو نه تاسو زموږ په شاته شي ماشاءالله تبلیغ ولا ډېر غټ کار ماشاءالله ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما كلا كلا خير سيرزيلا ده چې د جمله ده کلا کلا ټینګ وباسي ان شاء الله دې سره انسان یو عاجزي راځي
او بل چې جون جوړیږي وسره جون د جوړیږي جون دې ده کنه مونږه دې جون د جون دې استغفار دې ده کنه د جون وسره جوړیږي دې سره عادت ساتي کله کله چې هر دې کې خو کې اسې زغوا پته کې چې دې سوي کنه و دې بالا کې راخره کوي کنه و اسې وسه خیر دې کنه او وسه کا یو ورځ موږ خاصه کړل ان شاء الله ټول په هم پکې چې به موږ له ودو به رسول دې له او دا ټول څه کارونه دي د دې خدمت دي ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ولا جل جلاله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ان يخفف چنرمو جان استاد سرا الله کریم فرمائے تاسو نرمی کوما زکا وخلق الانسان ضعيفا زکا پیدا کړ انسان کمزور ہے زکا چې انسان سره دا خلقه دا په محل د علت کې اجل کا پتا ده زکه انسان کمزور دی الله وی فرمایي زو سره څه په درته ماشاءالله منګه د حرام نه برداشت شو کمزوري وکړه حرام راته څه کوي آسان او طاعات چې دي دا راته ګران خريدي سرجو موږ وسوک والله که ما ته درست وسوک کې نو ځان لا پوګ راځي سیره کنه ها الګه سره ودا کې چې جمعیلا چې لیلا چې الله په چرته دا یو غټ مسلمان کار دی مثال پتا و خادا کوي سي دا ګران نو طاعات موږ ته ګران دي او محرمات غلط موږ ته آسان دي ځکه موږ سو کمزور يريد الله ان يخفف عنكم الله غواړي دا سره څوک منرمي او ځکه چې خلق الانسان ضعيفا انسان کمزور پیدا شوی دی ندرته دا غلط کارونه آسان دي او د شریعت دا کارونه د سری ګران الله دې رحم اوس چې دې ته پردیش او تعالی څخه بل آسان کار دی والله کله کوي غرب کې وباز فضل ورته دې لذت دي د محرمات کې لذت لکه دا نور چې دا کوم محرمات دي انساني جنس سره تعلق ساتي دا ته میدان دی نشوتل پردې غنی رحمت تل نه خپل ورته فورته له کرا سره یو کیو کرا یا له یو منټو سره کارو کوي چې سره والله کوي او تا ګره دا کار څه دي زکات طاعات دي دا محرمات دي زکه کمزوري الله دې دا خبره تفسیر مسری کړه دا خبره کړه وخلق الانسان ضعيفا وخلق الانسان زكا پیدا کړی شوی انسان ضعیفا کمزور ہے حضرت انسان سره کمزور ہے ټول کمزور یا رب الله دې بس ټکی دی آسان دی سبا کېشتنو وی با ساده ساده وای دې بل یو ځکه پروګرام یرید الله وعلى جل جلاله ليبين لكم چې بیان کی تاسو ته احکامات کل ويهديكم بیان کی تاسو ته سنن الذين طریق رها قسم چې تاسو وړاندې ويتوب عليكم رحم کی پتا سو باندې والله الله جل جلاله عالم کوئی حکمت والا ذات دی والله الله جل جلاله يريد واړي ايتوب عليكم چې تاسو چې قبولیت توبې کې تاسو ايتوب عليكم چې قبولیت کې توبه تاسو ويريد الذين واړي هاکسا يتبعون الشهوات تابعين الخواهشات سغواړي يريد الذين ان تميلوا ميلا عظيما تاسو کاګه ډېر يريد الله واړي الله جل جلاله ايو خفف عنكم چې نرمي کې تاسو سره زکه چې خلق الانسان ضعيفا پیدا کړی انسان کمزور او خلق الانسان ضعيفا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا لا زفرت يا لا كبر الله لا يكتب محمد اللهم بدنا فتح شرات مسجد سر مشارات شراب جوانا الله الذي مرحبا سمرا حاضر دې یا بنا باندې تاسو راځو کولو زموږ د شراب د ټول کړه تاسو صلی الله علیه وسلم